موږ به نن چپټر 3 سٹارټ کوو د شپږم کلاس د کمپیوټر ایجوکیشن او د دې چپټر نوم دی کامنلی یوز سافټویر. دې چپټر کې موږ د سافټویر باره کې بحث کوو چې کوم سافټویر موږ په خپل لیپټاپ یا په ډیسکټاپ باندې عموما استعمالوو چې ډیر زیات استعمالیږي. د دې په د انټروډکشن کې د کتاب والا وایي چې زموږ سره عموما هغه سافټویر چې کومې زموږ سره ډېر استعمالیږي په هغې کې زموږ سره ایم ایس پینټ راځي، ټایپینګ ټیوټر دی، ایم ایس ورډ دی یا وینډوز میډیا پلیر دی. دا داسې سافټویر دي چې دا موږ اکثر استعمالوو په خپل لیپټاپ کې، د دې استعمال ډیر وي. ایم ایس पेंट बहुत दिलचस्प सॉफ्टवेयर है जो मुख्तलिफ़ किस्म की ड्राइंग बनाने के लिए इस्तेमाल होती है. एम एस पेंट په دې وینډوز کې خپل راځي او په دې کې موږ ډرایینګ کوو، لیکل پکې هم کولی شو. په دې کې برشز دي، دا موږ پریکټیکل کوو، برشز پکې، فینونه یې پکې، د دې په ترو باندې موږ مختلف قسم ډرایینګ کولی شو. بیا زموږ سره دی ټایپینګ ټیوټر. دا هم زموږ یو ټایپینګ ټیوټر یو داسې سافټویر دی چې دا زموږ د چا چې ټایپینګ په کمپیوټر باندې نه برابر تیز نشي کولی، د هغې دپاره د دې باندې سړي سپیډ د ټایپینګ ښه کېږي او ټایپینګ هم بهتر کېږي د دې استعمال لپاره. بل زموږ سره ایم ایس ورډ دی. ایم ایس ورډ موږ مخکې ډسکس کړي دي په څو کلاسونو کې چې ایم ایس ورډ اکثره د ډاکومنټس د اپس یوز د دفتر د استعمال لپاره کېږي. په دې کې موږ ډاکومنټس جوړو یا هم طور پر مختلف قسم کې د دستاویزونو دغه خبره ده. میډیا پلیر او اډیو ویډیو سافټویر چې په دې کې یو میډیا پلیر هم راځي چې په هغې باندې موږ اډیو یا ویډیو اورېدلی شو، کتلی شو. اوس راځو ایم ایس پینټ. په دې کې اولنی موږ ویلی ایم ایس پینټ. اوس ایم ایس پینټ وایو چې دا څه څیز دی. د دې د تعارف معمولي غوندې کې کوو او بیا موږ خپل ایم ایس پینټ به په وینډو کې کولوو او په هغې به معمولي غوندې کې کار کوو. एम एस पेंट एक ड्राइविंग सॉफ्टवेयर है जो सादा ड्राइविंग जैसे चकोर, दायरा, आर्क, पॉलीगन और लाइन वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है. यह शक्ल सादा या रंगीन भी हो सकती है. आप अपने ड्राइविंग को रंग कर सकते हैं. इसे अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी दूसरी डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकते हैं. हत्ता कि आप पेंट्स स्कैन शुदा तस्वीर को देखने और उनमें तब्दीली करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. पेंट زموږ سره داسې سافټویر دی چې په دې کې موږ څه کوو، ډرایینګ کوو، چکور شکلونه جوړو، دایرې جوړو، آرک جوړو. پولیګن چې کوم دی، پولیګن دا دی، دا سری دا ټول سری پولیګن شکلونه دي. پولیګن هغه دی چې په دې کې به لاینز وي، آرک باندې داسې ګول غوندې شکل به نه جوړي بلکې سیده سیده لاینونه به یو شکل جوړ شوی، هغې ته موږ فالیګن وایو. صحیح ده؟ د ډېرو سیده لاینونه چې کوم شکلونه جوړ شي هغې ته موږ پولیګن وایو. نو دا زموږ سره هم پولیګن دی ځکه چې دا سیده لاین دی، دا هم سیده دی، دا هم سیده دی، سرکل غوندې کې پکې نه دی راتاو شوی د سیکل لاین. او یو شرط پکې دی چې دا لاینونه به د یو بل سره ټچ وي، ټول به د یو بل سره لګېدلي، یو بند شکل به جوړوي. خو دا لاینونه به صحیح سیده وي، دا به ګول شکل یا آرک غوندې کې شکل دایره به نه جوړوي. نو دا ټول زموږ سره پولیګن دي ځکه چې دا لاینونه سیده دي او د یو بل سره میلاو شوي دي، شکل یې جوړ کړل. دا هم پولیګن دی، دا هم پولیګن دی، دا هم پولیګن دی. بیا د هر پولیګن جدا جدا نوم دی. دا وګوره، دا هیکزاګان دی، دا زموږ سره هیپټاګان دی، دا زموږ سره اکټین دی. دغه شان بره لاشي وګورئ، فینټاګان دی، سکویر دی، ټرایینګل دی. خو په ټولو کې د لاین سری سیده سیده لاین دي او د یو بل سره میلاو شوي دي. نو د اورال شکلونو ته بیا موږ پولیګن وایو. د پینټ په شکل موږ پولیګن هم جوړولی شو او لاینونه هم راښکولی شو، خپل تصویران پکې رنګ کولی شو، خپل یو ډیزاین پکې جوړولی شو، د کمپیوټر شاته سکرین سیور استعمالولی شو. یا زموږ سره موږ تصویران وباسو نو په دې پینټ کې موږ د هغې کلر سیوا کوو، صفا کوي، مین کوي، برابروي، هغه هم په دې کې کېږي. تی اوس وایي چې ایم ایس پینټ کو کیسے شروع کریں. ایم ایس پینٹ استعمال ہو دا بس سٹارٹ کو څنګه. سٹارٹ مینیو پر کلک کرے او سٹارٹ مینیو ته بلاړ شئ، ته به کلیک کړئ. تاسو ته ما سٹارٹ مینیو ښودلی و چې سٹارٹ مینیو څه ته وایي. پروګرام کو سلیکٹ کرے، پروګرام به سلیکٹ کو او ایکسیسریز کو سلیکٹ کرے. صحیح ہے. ایم ایس ورڈ پر پینٹ کرے جیسے کہ شکل 3.1 به دکھائے گی. دا دیو طریقه ورکړله، خو دا تاسو ته ما په دې تیر شوي لیکچرز کې هم بار بار ویلي چې دا وینډوز پخوانی وی، اوس نیو ورژن راغلی، نو هغې کې طریقه لږه جدا ده او ښه طریقه ده، د پخوانو نه بهتره طریقه ده. نو په هغې کې به دا چې دلته مو سټارټ مینیو ته راله، نو په دې کې به موږ څه وکړو، پروګرامز ته به رالو، دا هم کلیک کړو. چې دا هم کلیک کړو دې طرف ته به ایکسیسریز راله، دا تاسو وګورئ. او بیا هم په دې کې هغه پروګرام سرچ کوو، دا هم فینټ پروګرامونو، دا د چا نوټ پیډ کوو یا کمانډ پرومپټ او کیلکولیټر او ورلډ پیډ دی. صحیح ده. دا پروګرامونه به چا چې کوم پروګرام به ستا خوښ و موږ به هغه کلیک کولی به شو. دلته دې فینټ کلیک کړلی نو ستا سره به پروګرام کولی شي. دا پریکټیکل کوو موږ. صحیح ده. صرف د کتاب والا چې څومره دي چې دا سره
ډسکس کو چې دی په کې سوی د فنټ وینډو مو پرون ویلو چې وینډو څه ته وایي دا से मुझसे विंडो जोड़ा हुई दी स्क्रीन दे सही था जब आप MS पेंट को खोलते हैं तो आपको ये विंडो नज़र आती है कल MS पेंट खोलाओ कि इंतज़ तो वदा विंडो वाली वो दो में खबर दादा MS पेंट दा शक्ल उस देर बदल शवेर दा पखवाने शक्ल उस पर डेर खी खबरें और अंशीली आसान कड़े दे और कुले कड़े दे बराबर कड़े दे इस्तेमाल लफार आसान कर लेना वो उसमें गुरु चीज़ संग कड़े उस दी पर मेन्यू की वदी हुई ची एडिट पर की व्यू पे की पदी की सही था पदी हम खबर से विंडोज़ प्रोग्राम में आम होती है सही था दा बगी मेन्यू दा और ये विंडोज़ पेंट की ख़ास मेन्यू इमेज और कलर्स दा चीज़ों बदी पर मेन्यू की मौजूद है इमेज कलर एडिट वीडियो दा पे की सही मौजूद है सो दा मेन्यू रखा है फाइल एडिट व्यू इमेज कलर हेल्प MS पेंट में नई फाइल हो उसे MS पेंट के नए फाइल संग जोड़ो MS पेंट में नई फाइल बनाने के लिए मंदरज ज़ेर मराहिल है फाइल पर क्लिक को न्यू पर क्लिक को दी दा गोरे दे फाइल तरह कर ले न्यू क्लिक कर ले और दी नी बजे मु तब उन्हें फाइल को लाउशी बिया उदागे पजे मंगा कंट्रोल NM को ले शू और डायरेक्ट बने फाइल को लावी दस चूदा द किताब वाला वो सराजू च मंगे प्रैक्टिकल को च प्रैक्टिकल नवे पेंट संगखकारी और सस खबरें पे के अहमी दिशागा डिस्कस को हाँ मंगल खपल लैपटॉप डेस्कटॉप तरालू वस د فنټ سٹارټ کولو طریقه د فنټ به د کم ځای نه سٹارټ کوو نو موږ به دا کرسر راوړو او لیفټ سایډ ته لاندې کارنر چې کوم دی هغې ته به راوړو دا تاسو ګوره سٹارټ شروع شو نو په دې کې به تاسو د ماوس لیفټ سایډ کلیک کوئ د ماوس لیفټ سایډ هم چې کلیک کو یا په دې دغه باندې داسې کلیک کړئ دا به تاسو ته د سٹارټ مینیو ته راشي کله سٹارټ مینیو ته تاسو رالئ نو دلته به تاسو څه وکئ فنټ سپیل به ولیکئ FAINT فنټ هم ولیکئ نو دا زموږ سره فنټ راچوت شو مایکروسافټ پروډکټ دی اوس دا زموږ سره فنټ راغی تاسو وګورئ په دې کې اوس موږ لیکل کولی شو اول خو تاسو وګورئ دا زموږ سره منیو دي دا وګورئ درې منیوګانې راکړي دي دا منیوز دي او په پخواني کې د حساب وکم چې دا کتاب والا خی په 1300 وینډوز کې نو په هغې کې به زموږ سره دا کلر ستاسو په کتاب کې وګورئ دا بدلته لاندې سر ته او دا ټولز چې کوم موږ برینو په کوم چې موږ کار کوو پکې نو هغه به زموږ سره د لیفټ سایډ ټو او لږ بدمزه غونډه کې بخکاره ده اوس دا ایڈوانس ورژن دی نو دی دا شو شای مرله کړي د خپل کله دی آسان کړی دی او نور خبرې پکې هم اډ کړي دي او کوم چې پکې پالتو خبرې به پالتو سيزن هغه دی لري کړي دي اول د هوم شروع کو پدې کې زموږ سره ټول اول د برشز ګورو چې د برشز دي پدې کې برشز دي پدې کې موږ مخکې وی چې پکې ډیزاینینګ کولې شو شکلونه پکې جوړولې شو او پینټ دا ډراینګ پکې کولې شو نو ډراینګ د برشونو پترې دا کوم زموږ سره ته سلور اته نه برش دي مختلف قسم کارونه کوي اولنې برش ګورو چې دا څه کار کوي دلته برنګ سلیکټ کوو سي دا وګو دا رنګ زموږ سره تور رنګ سلیکټ دی نه د تور دغه بکی اوس که زه بل رنګ کوم نو په هغې به زه کلیک کړم نو هغه رنګ به سلیکټ شي چې کله دلته هغه رنګ راغی نو هلې سلیکټ شي بیا به هغه رنګ کار کوي صحیح دا وګورئ دا رنګ کېږي بل رنګ سلیکټ کوم ګرین رنګ نو اوس دا دی زموږ سره ګرین رنګ کوي اوس زما دا برش نه دی خو بل برش باندې کار کوم دې ته وګورئ دا لږ مارکر کټ مارکر شانتې کار کوي دا هم تقریبا د کټ مارکر په شان کار کوي دا وګورئ زه پکې یو بل رنګه دا بل برش حالم دې ته سپری وایي تاسو به چېرته سپری نه سپری چې کوي سپری نه دا زموږ سره سپی کار کوي دا وګورئ دې دا سایز به دې ځینې غټېږي دا سایز غټولو دی د ټول نه غټ سایز سلیکشن کوم دا وګورئ دا سپری کوي سپری دپاره به څه وکړئ په موس به کلیک کوئ ګوته به نه چوته وایي بیا ګوته لاره بره بوځئ او دا به تاله سپری کوي لږ رنګ پکې بل سپری کوم ډیزاین غوندې کې جوړ شي یو پکې دا بلو کلر به راچوت کو دا وګورئ اوس پکې لږ ریډ کلر استعمالو بس تاسو مرضی تاسو هر قسم استعمالولی شئ اوس بل موږ پکې بل برش ګورو دا وګورئ دا د رنګونو والا برش دی دا پینټینګ چې پې کوي بل رنګ پکې راوالی یلو دا وګوره څومره مزدار او ښکلی ډیزاین جوړېږي تاسو خپله مرضۍ مطابق رنګ سلیکشن کوئ او په هغې باندې پینټینګ کوئ دا وګورئ یو بل هم کوو د دې طریقه باندې تاسو پینټینګ ډراینګ کولی شئ اوس دا بل یې والو چې دا څه قسم کار کوي دا وګورئ دا داسې ډاټ ډاټ کوي صحیح ده ډاټ ډاټ غوندې کوي رپ کار کوي بل رنګ دغه پکې الو دا موږ سره غټ برش دی
دا زموږ څه وګورئ غټ برش کار کوي. یو تی بل الو دا پنسل سټایل برش دی، دا زموږ څه د پنسل سټایل کار کوي. تاسو وګورئ پنسل سټایل کار کوي. اوس پر ټول نه اخیری یو کار دا دا زموږ سره هغه د هایلایټر نه د هغې کار کوي. لاندې چې څه لیکي هغه به زموږ سره ښکاري، معمولي غوندې کې هایلایټ کوي به. تاسو دا وګورئ دا لاندې دا تور لیکل دي دا به هغه د لږ ښکاري که نه، په سر باندې معمولي غوندې کې هایلایټ کوي. ښه دا زموږ سره د برش شو. اوس داسې کوو چې دا نوی پیج کولاوو، دې پیج باندې موږ کار وکړو. اوس دا زموږ ختم شو، نوی پیج کولاوو. نوی پیج له به څه راشو، دا فایل دی په دې به کلیک وکړو، دا نیوی لیکل دی په دې به کلیک وکړو. دلته به زموږ نه غواړي لکه دا کار موږ کړلی نو دا ځان سره سیو کوو که نه سیو کوو. نو موږ ورته وایو چې یاره نه سیو کوو، دې ته زموږ ضرورت نشته، نو ډونټ سیو به وکړو. که تاسو وایئ چې سیو یې کوئ دا وګورئ اپشن به درکوي. اوس په دې کې موږ لږ کار کوو، برشین دا راشن مو وکړو. که موږ وایو چې سیو یې کوئ نیو راغلو، موږ ته وایي چې دا زوړ کار سیو کوې که نه سیو کوې. که ته وایې چې یاره دغه دې زما څه سیو شي تصویر په شکل کې دې راشي نو دا سیو به پسې ولیکې. خو که وایې چې نه مې دی خو ختم دې شي نو دا به صحیح ده. او که دا شیز بیرته کینسل کېږي نو داسې کولی شي. اوس په دې کې بل موږ سره دا برش دی، دا وګورئ دا لیکل ما کړي دا برش دا زموږ څه کوي خړول کوي، عام برش کار کوي. دا وګورئ دا خړول کوي. د دې سایز د دې ځینې غټولی کمولی هم شي. زه یې لږ غټوم چې لیکل زر زر خړ کړي. دا څه شی شو برش خړول شو. اوس د نیو پیج تاسو ته د دغه په ضد روم اغستی شارټ کی په روم اغستی شي. کنټرول په لیپټاپ یا په کیبورډ کې به کنټرول ولیکم، کنټرول بټن به ووهم او ان به پسې ووهم. صحیح ده. ما سره به نیو پیج راشي. زه فایل ته لاړم که نه او ډایرکټ زما سره نیو پیج راغلی. زه وایم چې ډونټ سیو، زوړ کار ما ته ضرورت نشته. اوس دلته بیا دلته دې پنسل ته وګورئ، په دې پنسل زه لږ لیکل کول غواړم. دې پنسل په ترو موږ لیکل کولی شو. صحیح ده. دا په ما دا کرښې ووالې دا زموږ سره دا پنسل دا کار کوي. رنګ ولا بدل کا قشن رنګ کار بدل کوي. صحیح ده. دا د پنسل کار شو. اوس زه غواړم چې په انګلیش کې لیکل وکړم نو هم پکې کولی شم. دغه ای به ووایم بیا په دې کې زه اوس لیکم چې یاره کمپیوټر. صحیح ده. کمپیوټر مې ولیکو. دا رنګ زموږ څه سلیکټ دی نو دا راځي. که زه دا اوس سلیکټ کړم او شین رنګ مې ووه او شین رنګ سلیکټ شو زما څه به شین رنګ راځي. صحیح ده. اوس د دې لیکلو زه څه کوم چې د برش رالم د لاندې څیزونه لږ خړو شي موږ ته لږ ځای صحیح شي. صحیح ده. ځای راته خالي چې کار اسانه وکړو تاسو ته اسان کار شي. ښه زه اوس لږ نور سم پکې لیکم. بل څه شی لیکم ټیکس لرالم دلته یو لیکل کوم په دې ځګین کې چې لیکم یاره کلاس 6 مې ولیکو. صحیح ده. کلاس 6 مې ولیکو 6. اوس د دې د رنګ هم بدلوم، دا به سلیکټ کړم او دې له زه ورکوم سور رنګ ولا ورکوم. صحیح ده. دې له ما سور رنګ ورکوم. اوس زه وایم چې د دې د لیکل لا سټایل بدل کړم. صحیح دا سټایل مې نه دی خوښ. نو دلته زموږ سره دې ځګین له به راشو بلا شي اپشن شته. دا وګورئ چې زه کله لا کرښه یو نور لغه وړم کته راوړم نو ما سره هلته سټایل بدلیږي. دا وګورئ بلا شي سټایلونه دي چې تاسو کوم خوښي هغه سلیکټ کولی شئ. زما پکې دا خوښ دی دا مې سلیکټ کو دا سټایل راغی. اوس دا زه بولډ کولی شم. بولډ کولی دغه بولډ دی چې لږ معمولي سایز یې غټ شي او کمولی هم شم. بیرته دا بیرته کلیک کړو هغه سایز به وړوکی کم شي. خو بولډ صحیح دی موږ بولډ وکړو. اوس د دې دا اورال سایز موږ غټولی شو. دا 36 دی. زه وایم چې یاره کم دي شي نو کم ان سیواله به علمه، که وایم چې سیوا دي شي نو دا به علمه 48 علمه. صحیح ده. ما 48 واغست. اوس دا وایم چې ایټالیک کوم. ایټالیک دا وګورئ دا لیکل مخکې سیده اوسې چې دا آی باندې کلیک وکړم دې ته ایټالیک وایي. صحیح ده. ایټالیک لیکل دا لیکل لږ چپ غوندې شي. د دې نه لاندې کرښه چې کوئ نو دا څه وکړو دا کلیک هم وکړم د دې نه به لاندې کرښه راشي. داسې ستاسو له غټ کوي دلته بیا ښکاره شي. دا وګورئ لاندې یې کرښه راله. ښه خو دا دې کرښه ته مو واپس درې کوو، دا ایټالیک هم واپس درې کوو. او دا کټ کولی هم شئ د دې ځینه. که تاسو وایئ چې یاره دا موږ کټ کوو نو دلته په دې کټ اپشن به کلیک وکړئ دا به دې ځینه کټ شي. د کټ باندې موږ په تېر شوي لیکچر کې پوره بحث کړی. ښه اوس راځو موږ وایو چې یاره دا لیکل ما ته لږ رانږدې شي نو په دې به څه به وکړو دې ویو ته به راشو او په ویو باندې په پلس نشان وکړو لږ غټ شو. بیرته واپس کچې کوم یا نور هم کچې کوم نو په دې ماینس به کلیک کوم او چې غټوم نو په دې به کلیک کوم. صحیح ده. او که بیرته خپل نارمل سایز له راولم دې سولم دې په دې به کلیک کوم ما ته خپل نارمل سایز راولي. اوس زه وایم چې د دې د شاته لیکل چې کوم دي دا دي زما سره د شاته پیج دا دي دغه انسو ولا کرښې نه
دواړه بره لرې کرښې چې شوي چې د هغې په شان شي، نو په دې ګریډ لاین به کلیک وکړم، دا وګورئ دواړه طرف ته کرښې شوي. که ویم چې یاره پیمانه دې هم پکې راشي نو دا به وکړو، هم پیمانه به هم پکې راشي. صحیح ده. اوس زموږ نه صرف یو څیز پاتې شو، دا بکټ. داسې کوو دې بالټي ته تاسو وګورئ، د دې بالټي کار دی چې کله دا موږ سلیکټ کړو، د دې بالټي کار دی چې دا شاته پیج سپین رنګ دی دا موږ له بدلوي، ټول پیج رنګ بدلولی شو د دې په وجه باندې. دا به سلیکټ کړو، بیا به هغه کوم رنګ چې ورکوو نو هغه رنګ به دلته وګورو چې کوم رنګ ورکوو. دا پینک رنګ ورکوو، د روز والا، دا هم سلیکټ کړو. دا وګورئ دا بالټی دی، دا بالټي ته به یو کلیک ورکړو نو څه چل وشو، ټوټل رنګ زموږ سلیکټ شو. دا خو موږ کرښې والي دننه، نو دا د دې کرښو نه دننه بار بیا کار نه کوي. اوس که دننه ما ووایم اندازې به سلیکټ شي، دا به کي دا نیو پیج والو په تاسو به په هغې بیا ښه پوه شي. د تېر شوی کار زه نه څه وکړم. صحیح ده. اوس دا پیج دی زموږ چې په دې پیج چې څه وشي، دا دې زموږ سره دا رنګ شي، دا او دا سیز به هم سلیکټ شم. صحیح ده. او بیا به څه وکړو، کلیک به وکړم، دا ټوټل زموږ سره دا رنګ شو. اوس په دې کې که زه جدا لیکل غواړم یاره دا رنګ پکې کوم، صحیح ده، دغه سپری غوندې کې بیا به صحیح لږ ډیزاین به ښه ښکاري. صحیح ده. نور رنګونه پکې وکړئ، یا پکې دا برشان راوالی، نور دا برش رالم، په دې برش لیکل کوم، دا وګورئ. تاسو هر قسم رنګ استعمالولی شي. او دا شاته رنګ بیرته بدلی نو بیا به واپس دې له لاړ شي، او دلته چې کوم رنګ خوښ و هغه رنګ به وله ورکړي. زه وله دا رنګ ورکوم، دا وله ورکوم، چې کوم دې خوښ ستاسې هغه وله ورکولی شي. بلو وله ورکوم، بلیک وله ورکوم، تاسو هغه رنګ کولی شي. موضوع رنګ دا دی، موږ وله دا ورکوم. دا وګورئ دا زموږ سره د استعمال شو. اوس پکې دا رنګ کلر، دا وګور دا سیزونه موږ هم استعمالولی شو، موږ چې هغه پولیګان شکل ویلو. صحیح ده. دا وګورئ دا پولیګان شکل موږ استعمالولی شو. دا رنګ دا رنګ ولې جدا کړو نو ښکاره به شي. دا تور رنګ هم وله وکړو. دا بل شکل پکې راغستی شو، دې له جدا رنګ ورکوو. دا وریځې راوالی. صحیح ده. د وریځو دا بلو کلرینګ دا وله ورکوي، دا وریځې شوې، یا دا پکې راچوت کوي، دل غوندې کې دی، دې له به ریډ کلر ورکو. دا بریخ دی، دا کولی شي. صحیح دی. بریخ له موږ جدا رنګ ورکوو چې ښکاره شي. یلو چې څه رنګ ستاسو خوښ هر رنګ ورکولی شي. صحیح ده. بلیک رنګ ورکوي چې ښکاري. نو دا موږ دا په دې طریقه هم استعمالول شو. په دې کې تاسو ډرایینګ کولی شئ، هر څه کولی شئ. دا وګورئ دا روټیټ کولی شئ، روټیټ. دا تصویر دی زه یې الټه کوم، دا کوم چې ما سلیکټ کړلی خو ورال الټه کوم، دا غونډ سیز الټه کوم، نو بیا به غونډ سیز کلیک وکړم او دا به الټه کېږي. دا وګورئ په دې کې یو سیز تاسو الټه کوئ نو هغه هم الټه کېږي، او که ټول الټه کوئ نو هم الټه کوئ. خو چې کوم شي زه الټه کوم په هغې به کلیک کوئ. صحیح ده. ښه دا زموږ سره دا شو. دا ریسایز دی، دا تاسو ته پته دا پیج ریسایز کولی شي، غټولی شي، کمولی شي. دا په دې کې سلیکشن هم کولی شو. زه دې یو څیز سلیکټ کوم، دا هم دې سلیکټ کو، او چې دا صرف دا څیز زما څه پاتې شو، نور ختم شو. څه به وکړم، دا کټ به ووم او څه به وکړم، دلته په بل ځای کې زه پیسټ کول غواړم. دا دی راغی. صحیح ده. دلته یې راوړم، کوم ځای هغه ځای هغه ځای مې راوړو، دلته په بل ځای کې پیسټ کولی شم، بیا واپس په هغه ځای باندې هم ښودی شم. دا وګورئ ما واپس کېښودو، ښه، یا بل ځایګینې ته کټ کوو. دا وګورئ دا کټ شو، او صرف دا ځایګینې پاتې کوم، دا کوم چې ما سلیکټ کړلی، نور ختموم. نو په دې کراپ به زور وکړم، حق او پاتې شي، نور به څه وشي، ختم شي. او په دې کې زما په خیال نور څه پکې پاتې نشته. ټوټل تقریبا من کټ کو. البته یو څیز دی دا دی چې که دغه دا رنګونه ستا نه خوښ نو جدا رنګ پکې کولی شي. په دې به کلیک وکړئ او په نو ځان خپل رنګ جوړولی شي. نو زه پکې د شینکي کې یو رنګ جوړول غواړم. نو که ډېر شوخ رنګي نو دا سیز دا تیر نشان به کته راولئ، او که لږ سي پیکه رنګ کوئ نو بره به ځئ. دلته وګوره دا رنګ بدلېږي. زما دا رنګ خوښ دی، دلته به وکښم، او بیا چې کله زه دلته کوم رنګ کوم تاسو برش راوالی، او زموږ سره حقه رنګ کوم چې موږ نوی جوړ کړو. په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ. دا زموږ سره سایز سیوا کوي کمی، دا زموږ سره کوم رنګ چې کوو نو هغه به دلته سلیکشن شوی. دا شکلونه شو تقریبا په ویو کې موږ زوم آوټ او زوم ان هم ویلو. او نوی پیج تاسو په کنټرول ان باندې هم کولی شئ. د دې په ځای چې ته دلته راشئ او دا نیو وهې، د دې په ځای باندې کنټرول په خپل کیبورډ نه کنټرول
او ان بټن یو ځای ووهئ او تاسو به نیو پیج کولاویدی شي د ګوګل نیو پیج کولاو شو. نن لپاره دا پوره دی او انشاءالله بل لیکچر به بل ویډیو کې ډسکس کوو. والسلام.